چادر ورباندې چولی بدن پاتې لګیږي سوره بدن یې دی حجم پاتې لګیږي مقدار پاتې لګیږي اندازې پاتې لګیږي زه دغې خبرې ته خفه یم اندازه لګوئ بیبي کوم مقام کې دی کوم سیرات دی ما ورته چېرته لوړ یو زه دغې خبرې ته ډېره خفه یم څه کله کاڼ باندې ما جنازه ایښې وي داسې نه وي چې ما جنازې حجم و اندازې پاته شوه ته ولګېږي اسما د ورته څه ورمنې زه څه کله حبشې ته لاړه وم عقیل سره هلته مو یو خلته د هغوی یو دستور لیدلو یو قسم ته هغوی دغه ونو شاخونه تبوتونه جوړ کړي دي تبوت شکل یې جوړ کړی دی هغې کې څه کله جنازه کېږدولی شي جنازه پاته نه لګېږي بیخي نه برېښي هغې جنازه کله بیبي ته دا خبره وکړئ چې بیبي ډېره زیاته خوشحاله شوه خدای دې رحم وکړه اسما ته دی چې اسما داسې تابوت به ما ته جوړ شي که نه به شي جوړ اسما د ورته چې بیبي مو یې جوړوای شو بیبي ورته ویل چې ما ته انده تابوت جوړ کړي ما بیا جنازه دغه تابوت کې کېږدوئ باشه نور وضاحت نه کوم د کوم مطالب مې ذکر کړه نور مطالب نه ذکر کوم صرف مصیبت دپاره تاسو وجوړېدلو تاسو سترګو نه اوښکې وبهېدلې زه یو روایت ته ذکر کوم د ما ورته د مذهب پیشوا بني د شپږم امام یو روایت ته ذکر کوم عزادارو بیبي ډېره مظلومه دی بیبي سره ډېر ظلم شوی دی رسوی نن د ما ورته لکه څنګه علي جوړولی دی ما ورته وجوړ لکه څنګه وړه حسنین یې جوړولي دي ما ورته وجوړو شپږم امام ته یو کس راغو مولا ما وړه لور شوي دی مولا ورته څه مبارک دې وي خو درته وایم ما سمیتها څه نامه دې ورباندې ایښي دی اشیاء دې ورته یي فاطمه ما خو ورباندې فاطمه نامه کېدوله چې کله دا خبره ورته قال چې مولا په ژړا شولو مولا په ژړا شو سترګو نه اوښکې ونه روانې شولې ثم وضع یده علی جبهته بیا یې خپلې ټنډې باندې لاس کېږدولو وقال وکأني قد بکا مولا په ژړا شولو صرف فاطمه نامه یې واورېده په ژړا شولو وقال اذا سميتها فاطمه فلا تسبها ولا تضربها ولا تلعنها مؤمنه یو وصیت خو درته وکم کله د لور باندې فاطمه نامه ایښې دی یاد وساته بیا زیاړې ورته ونه کړې ولا تضربها ولا تلعنها مؤمنه پام کوه لور د فاطمه نمیږي وی نه وایې مؤمنه کله د موانیا زهرا نامه د ورباندې ایښي دی ولا تلعنها پام کوه پیغارونه ورته ونه کړې څه د ورته هذا الاسم محترم عند الله دا داسې نامه دی څه خدای د دې نامې احترام کړی دی زه نور څه وایم تاسو وژړېدلو تاسو سترګو نه اوښکې وبهېدلې زه نور څه وایم خندونه به درته وایم عزادارو څه کوم وار کومې دروازې ته پیغمبر شپږ میاشتې ودرېدو سلام یې ورته وکړلو هغې دروازې ته مسلمانو اور ولګولو خیر دی اور یې لګولی فرق نه و او خلکو دروازې یوه طرف ته بیبي ولاړه وه کله اور دروازې ته ولګېدو هغې نه بعد دغو ظالمانو دروازې باندې ګوزرونه شروع کړل اندوره به درته وایم در و دیوار منځه مظلومه بیبي وکې شوله عزادارو بیبي ځمکې ته راغلله یو غږ یې وکړلو خذینې حافظه مور حفظه چېرته یې نن به ژاړې نن به ژاړه ژړا نه بغیر پاتې نشي برخه ځان څه یوسه د زمانې امام د نن ژاړي
د موت او زمانې مولانا نزدار دی اماما یې سر نه کوزه کړي دی خپو کې نالی نشته دي جنت البقیع کې د مور زهرا قبر اټوي الباب والجدار والدماء شهود صدق ما به خفاون کچیری بی بی مظلومیت پختنه کوئ اغی دروازی نه وکوئ اغی وینی نه وکوئ اغه ور دیوال نه وکوئ چې کوم دیوال باندې بی بی وینه تعالی شوله مو به ګیله نه وکړي مو به متام نه وکړی خو ځکه د ډېر فریاد کوو په بي شوهر لرلو اوس ظلم وشو علي غوندې شوهر یې لرلو ظلم ورته وشو لږ سوچ خو ونیوه کوئ لږ سوچ ورنیوه کوئ لږ غور ونیوه کوئ حسنینو غوندې واړه واړه بچي یې لرلو ظلم ورته وشو نه مو به دې تا نه وژړېدلي مو به دغه مصیبات ګریه نه وکړي ژړو به مو نه وکړي خو څه وکړو ازادارو بیبي خپله یی بیبي خپله یی زموږ دوو خبرو ته ډېره ژړا رسي دوو خبرو ته یې مو ډېره ژړا رسي یوه دا څه بیبي ته یې وویله بیبي ته ریښتونې نه یې بیبي ته صدیقه نه یې بیبي ته کومه دعوا کړې دی هغه د رښتیاو دعوا نه دی درویغ دي دا مو دغې ته ډېر ژړو مو دا خبره ډېر جوړوي دویمه خبره چې موږ جوړوي هغه دا دی او شیعو نن وژړوئ نن بیبي ژړو ته وژړوئ ویلې چې دویمه خبره مو دا جوړوي بیبي ژړو ته نه پرېږدوله بیبي ژړو ته نه پرېږدوله د مدینې والا مسلمان راغلل علي ته وویله یا علي زهرا ته وایه یا په وریځې ژاړي یا په شپې ژاړي زهرا ژړا ته مو نشو برداشت کولی ځکه خو یی رویه یې څه زه څه کله احد میدان کې مولیدو حمزه قبر ساتورو بکرو کې میوه ورمنه ولیدله یوه طرف ته حسن مجتبی ورسره دی بل طرف ته وړوکی حسین ورسره دی ما وپېژندله چې زهرا دی داسې متامې کولو زموږ ویګونه ونیولل داسې وخت راغلو ازادارو بیبي به کور نه وته بیت الاحزان ته بتله حمزه قبر نه به جوړېده هغه نه بیبي ولوېدله خپله پوهېږو یوه چا بیبي بدن کې دا طاقت نه و چې کور نه وځي ازادارو بیبي کور کې پاتې شوله یو داسې وخت راغلو بیبي به په ویلاړې الموس کولو بدن کې طاقت نه شو پاتې بیبي په ناستې المونځ شروع کړلو ازادارو چې کله بیبي به پڅېدله څه به یې کول منحدت الجسم منحدت الرکن روایت کې راغلي بدن یې دوره کمزوری شوی و دوره کمزوری شوی لکه سیغه دوره کمزوری شوی بیبي بدن چې کله بیبي مزل څه کولو قدم به کېدولو یو لاس به دیواله ته ویر کړلو بل لاس به پهلو یې شکسته ته ویر کړلو داسې وخت راغلو بیبي خپل کاټ کې خپل بسترې کې پرېوتله ازادارو هیڅ اخري ټایم د بیبي علي ته وویله یا علي بېله کمرې ته ما نوځه لږ ما سکینه خوند سې واوري خو ژړا ورته کوئ ویلې چې د موت او زمانې مولا د نن ژاړي بیبي د مولا ته مولا ته روزانه بېله کمرې ته نوځي زه د منې کوم څه ما نوځه خو راځه نن ما سکینه ساره وژاړو یو طرف ته د کائناتو مظلومه بیبي بل طرف ته د کائناتو مظلوم علي سره کېنستلو څه یې روایت کې راغلي دي ضم راسه علی صدره مولا ته بیبي ویله یا علي ما کې خو طاقت نشته ما سر خپلې سینې سې ولګوه
وصیتونه کوي 3 وصیتونه ورته وکړل یا علي ما یو وصیت اندا دی یا علي تاسو مې ډېره زندګي تېره کړې ده یا علي ما نه خو چې ته خفه نه وې شوې مولا د ورته هېڅ بیبي دا خبرې مه کوه ما زړه ماسېزه وه دویم وصیت یې ورته دا وکړو یا علي ما نه د وړه وړه یتیمان پاتې کېږي ما یتیمانو غم درسه وکړه یا علي ما نه د وړوکې حسین پاتې کېږي